الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. دا سورة یاسین دے مکی سورت تے، البتہ پا مکی سورتونو کے مدنی آیاتونم رازی. نو پا دی سورت کے دا آیات چی انا نحن نحی الموتا، دا آیات مدنی دے. دویم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دا آیاتم مدنی دے. دا دین علاوہ نور سورت مکی دے. دا سورت یاسین و دا سورت پاتور پا مابین کے مناسبت دارے چی پا سورت پاتور کی تاسو ویل وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، چی راغلے دے تاسو تا ایرون کے. او دارنگ داغا نذیر پا دی آیاتونو دو سورت پاتور کی امر آغلے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ مِنْ أَحَدَ الْأُمَمِ. نو پا داغا زگینی که عمد نذیر ذکر دے، پا دی زگینی که پا دغا آیاتونو کی تیر شو چکل دا نذیر و ایرون کے نبی دیو تراغے نو ما زادهم الا نپورا استکبارا پی العرض و مکر السیئی. دا دغا ذکر وشو. مطلب دارے چکل ایرون کے نبی دیو تراغے نو دیوی داغن اعراض وکو، تکذیبی وکو چی دار نذیر یا رسول علیہ السلام نذیر ندے، دا آغا دا نبوت نے انکار وکو. پا دے آیات سورت پا اول کے اللہ قسم خوری والقران الحکیم انکا لمن المرسلین. اللہ قسم خوڑلے دے او دا قسم نے ورستا پا دے خبر خوڑلے چے بے شک تا دا رسولانو نی. او پا مخ کے آیات سورت کے دیو دا رسول علیہ السلام دا رسالت نا دا دین چے آغا نذیر دے دا آغا نا آغو انکار کا. پا سورت باتور کے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، او دغا مضمون پا دی صورت کم ذکر شورے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. پا دوانو صورتون مشتمل لی پا احوالو دا قیامت باندی. پا سورت پاتور کی اثبات دا توحید دے پا دلائل عقلیہ و سرا، پا توحید باندے دلائل عقلیہ ذکر شو. او پا دی سورت کی اثبات دا توحید دے پا دلائل نقلیہ و سرا. دا سورت یاسین پا احادیثو کی فضیلت امراغل لے. نبی علیہ السلام فرمائے چی یاسین قلب القرآن، یاسین دا قرآن زڑا دے، دیتا دا قرآن زڑا ویل دے.
دا ورته ولې زړه ویلی ځکه چې ایمان او صحت د دې ایمان دا په دې دی چې سړی اعتراف وکړي په حشر سره په نشر سره. حشر نشر دا مطلب چې یاره دا سړی به ریزه ریزه شي بیا به راژوندی شي، او دا حشر او نشر دواړه په ابلغه وجه په اسانه وجه په دې صورت کې ذکر شوي. د دې وجې نه دا صورت مشابه کړلی د زړه سره چې په زړه باندې صحت د بدن دی. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی و چې په قرآن کې یو صورت دی چې دې ته صورت عظیمه ویلی شي په نزد الله، او دا صورت چې څوک وایي او د دې ملګری هغه ته شریف ویلی شي په نزد الله. شفاعت کوي د ملګري خپل لپاره دا صورت په ورځ د قیامت په اکثر کې د ربیعه او د موزور نه، د ربیعه او د موزور دا دواړه غټې قبیلې وي، د دې د افرادو نه د اکثرو دپاره دا صورت به شفاعت کوي. او رسول علیه السلام دا صورت یاسین دی. انس رضی الله تعالی ذکر کوي چا چې صورت یاسین ولوستو نو الله تعالی د هغه لپاره لیکي په قرائت د دې سره قرائت د قرآن 10 کرتی. او رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي اقرأوا یاسین علی موتاکم، چې تاسو یاسین په مړو صورت یاسین په مړو باندې وایي. نو د دې دو مطلب لري. یو مطلب دا دی چې یو سړی کله مړ کیږي نو هغه ته صورت یاسین وایي، ځکه چې په دې صورت کې د قیامت حالات ذکر شوي، جنت او جهنم ذکر شوی، نو په هغه باندې دا مرګ آسانی. دویم مطلب دا دی چې اقرأوا یاسین، تاسو یاسین لولئ، صورت یاسین لولئ علی موتاکم په مړو خپلو چې کوم خلک مړه شي او په قبرونو کې نو په هغه باندې صورت یاسین وایي. نو د دغه نه بیا د مړي په خوا کې د قبر په خوا کې قرآن ویل جایز شو. صورت یاسین دا د پریشانیانو د غمونو مصیبتونو ختم کولو د پاره چې څوک دا وایي نو دا علاج دی. الله جل شانه به د هغه نه غمونه مصیبتونه پریشانیانې الله به د هغه نه دا واړی دا به تې الله تعالی بندي کړي. که یو سړي ته پریشاني ډېره او په ورځ او شپه کې 140 پیره دا صورت وی نو د علماء تجربه را هغه پریشانیانې به الله تعالی زایل کی او الله جل شانه به دلرا د هغه کم مقاصد د دي چې الله به هغه مقاصد دل ورکي. یاسین اے یا انسان، یاسین یا انسان، اے انسان دا په لغت د حبشي کې دی. یا انسان یا زمخشری ذکر کوي یاسین یعنی یا انیسین، اے انسان. یاسین د دې نه اکتفا انیسین نه اکتفا شوی ده په سین سره، لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی
کپا بسیف شاه کافی دی په توره باندې شاه شاهد